نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد وہ ہے بس پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کے خاتم الانبیاء کہیے محبت کا ہے یہ تقاضا کہ محبوب خدا کہیے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے قابل قدر مسلمانانو د ستمبر میاشت ده او هغه 7 ستمبر عظیم الشان قربانی په 1974 کې الحمدلله زمونږ د علماء دیوبند هغه عظیم الشان قربانی ورکړې ده چې په هغه تسلسل کې د پاکستان د پارلیمنت نه د پاکستان د سینټ نه د قادیانانو جنازه وتی وا او مسلمانانو نن په دې باندې خبره کوو ځکه چې 7 ستمبر پتا ډیرو مسلمانانو ته د دې په حواله سره کیدای شي پته نوي او ته دا پته نوي چې 7 ستمبر باندې کومه لویه مبارزه شوې ده یاد وساتئ مسلمانانو عقیده ختم نبوت د اسلام بنیادی عقیده ده عقیده ختم نبوت یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نشته ده یاد وساتئ مسلمانانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نشته ده عیسی علیه السلام به رضی خود امتی په حیثیت سره هغه به د نبی علیه السلام په دین باندې عمل کوي دغه شریعت باندې به عمل کوي دغه قرآن مجید باندې عمل کوي او امام مهدی علیه الرضوان دا نه صحابي دی او نه پیغمبر دی بلکې امام مهدی علیه الرضوان دا د اهل بیت د خاندان نه یو عظیم الشان یو نیک یو ولی انسان په آخر زمانه کې رضی دنیا کې به عدل انصاف پر ولی لکه څنګه نبی علیه السلام فرمایي سيكون في امتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي زرد چې زما په امت کې به 10 کسان د نبوت دعوی کوي هر یو بدا خبره کوي انه نبی چې دی نبی دی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او خو اخری نبی اما نه بعد بل نبی نشته دی د نبی علیه السلام په اخری دور کې اصل د غنسی د نبوت دوا وکړه او د نبی علیه السلام جان نثار صحابه هغه فتنه په هغه ځای باندې ختم کړه او بیا سجاه بنت حارثه او د سره طلحه اسدی مسلمه کذاب هم د نبوت دوا وکړه او چې نبی علیه السلام سره په نبوت کې ځان شریف کو او د نبی علیه السلام جن نثار صحابه د خلیفہ اول صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې اول جهاد فتوا په دی باندې ولګیدا او مسلمان خلاف سره جهاد وشو په دغه جهاد کې 1200 مسلمانان قربان شول 1200 صحابه کرام قربان شول او عظیم الشان قربانی د عقیده ختم نبوت دوباره ورکړه بیا دغه سلسله روانه وا 1857 کې چې کله انګریزانو ته پته ولګیدا چې مسلمانانو سره مقابله کول مسلمانانو باندې قبضه کول دا مشکل کار دی نو هغه یو داسې انسان تلاش شروع کو چې هغه د جهاد انکار هم وکي او د نبوت دوا هم وکي یاد وساتئ ہندوستان ملک کی قادیان سیمہ کے یو مرزا غلام قادیان پنم یو
مرزا غلام قادیان په نوم انګریزي نبی هغوی تیار کو چې هغه ول د جهاد انکار وکړو. تقریبا 86 دونه بعد 1901 کې هغه په نبوت باندې ډکه واچوله. په 1901 کې د نبوت دعا وکړه او یاد وساتئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ختم نبوت باندې ډکه واچوله او وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا زما کلمه ده او ختم نبوت کې زه محمد رسول الله سره شریک یم. ختم نبوت په محمد رسول الله نه دی ختم، اب نبوت په ما باندې ختم شو. نو یاد وساتئ مسلمانانو د علماء دیوبند عظیم الشان مبارزه د دوی خلاف جری وا. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه و فرمایل چې د ختم نبوت لپاره یو غنټه کار هم وکړو، زه هغه د لپاره د جنت ضامن یم. او دغه تسلسل روان وو، زمونږ د دیوبند هغه تحریک روان وو، هغه کوشش روان وو. 1947 کې چې کله پاکستان آزاد شو، صرف په دې نعرې باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا چې کله په دې نعرې باندې پاکستان آزاد شو، د پاکستان ازادیدو نه بعد پاکستان د انګریز غلامۍ ته وګرځیدو. یاد وساتئ آل پارټیز کانفرنس په 1953 کې دا فیصله وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم خواجه نظیم الدین دی. د پاکستان څخه کوم اول وزیر خارجه دی آغا ظفر الله خان قادیانی، هغه د معذور کی خو دغه طرفنا د وزیر اعظم نه د خواجه نظیم الدین نه دا پیغام ملاو شو چې بیا مونږ ته امریکا غنم نه رکوي. نو یاد وساتئ په 1953 کې چې کوم تحریک وچلیدو د ختم نبوت په نوم باندې علامه عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په قیادت کې د عظیم الشان تحریک و دا لوی تحریک وچلیدو. په دې کې 10,000 مسلمانان د لاهور په ځمکه باندې قربان شول. د قادیانانو سره په جنگ کې هلته کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام 1200 جن نثار صحابه کرامو قرباني ورکړه او دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام جان نثار مسلمانانو 10,000 مسلمان شاهدان شول. هلته کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې دلته کې د عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په قیادت کې مسلمانانو قرباني ورکړه. بیا مسلمانانو خبره مختصر کوم، په 1970 کې د پاکستان الیکشن وو چې آلریډي پاکستان په مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان یو دایا بازو بل بایا بازو پاکستان تقسیم شوی و. دا پاکستان مشرقي پاکستان کې د شیخ مجیب الرحمن په الیکشن کې اکثریت شو او دلته مغربي پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو. یاد وساتئ په دا ټول الیکشن نتیجه تسلیم شوی وي نو شیخ مجیب الرحمن ته واضح اکثریت حاصل وو. او یاد وساتئ دغه تقسیم وشو، دایا بازو بایا بازو. مشرقي پاکستان زمونږ نه جدا شو. هغه نه بعد 3 کاله بعد په 1973 کې دغه تقسیم یو بل نشتر میډیکل کالج د نوجوانانو د الته کې د کالج سټوډنټانو هم د یونین الیکشن وو نو الته هم دغه تقسیم شو. یو طرف ته بایا بازو بل طرف ته دایا بازو. بایا بازو هغوی ځان ته یو انتخاب وکړو، هغه کې قادیانان هم د هغوی سره شامل شول. قادیانان هم د ودرول د الیکشن لپاره اور کوم دایا بازو هغوی د ختم نبوت برادری لپاره د ختم نبوت ملګری د ختم نبوت دفاع لپاره خپل کوششونه شروع کړو او د ملتان دفتر چې کوم ذمہ دار وو مولانا عبدالرحیم اشغر صاحب هغه سره میلاو شول او هغه ته وویل چې زمونږه مقابله د قادیانانو سره ده د ختم نبوت په حواله سره مونږ معلومات د ختم نبوت په حواله سره مونږ معلومات او د رد قادیانت په حواله سره د مونږ معلومات راکړی شي. نو مولانا عبدالرحیم اشعار صاحب په 16 صفحاتو کې آئینه مرزایت هغه ته ولیکلا او هغه آئینه مرزایت هغه د کالج د یونیورسيټي هغه د کالج طالبانو سټوډنټانو هغه تقسیم کړه په مسجدونو کې په مدرسو کې په سکولونو کې هر غام او هاستا هغه رساله ورسېده. کله چې الیکشن وشو په 1973 کې دایا بازو
بایا بازو دایا بازو بکی د ختم نبوت پیردار د ختم نبوت دفاع کوونکي په هغه الیکشن کې کامیاب شول کله چې او دلته کې چې کوم قادیانی ملګری وو او د قادیانانو انتخاب وو هغه پکې شکست وخوړو هم توړو به سنم تم کو بھی لے جا کر ډوبेंगे نو دا خبره ده او بیا چې کله هغه دا الیکشن وګټو هغه نه بعد دغه نوجوانانو دا فیصله وکړه چې مونږ یو وزټ کوو د سوات او پېښور وزټ وکړو نو دی وزټ دوپاره دی پر ریلوے سټیشن دوی ځان دوپاره سیټونه بوک کړل او الته کې چناب ایکسپریس کې دوی روان شول کله چناب نگر اسټیشن کې دوی سټے وکړه چناب نگر اسټیشن کې دوی باندې قادیانانو د مرزا غلام احمد قادیانی هغه لټریچر تقسیم شول او د ختم نبوت د دشمنانو هغه لوی عظیم الشان دشمنانو هغه د ختم نبوت خلاف تحریک چلول شروع کړل خو یاد وساتئ دغه نوجوانانو ته مولانا عبدالرحیم اشعر صاحب هغه ذهن جوړ کړو او هغه مولانا عبدالرحیم اشعر صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالرحیم اشعر صاحب هغه ذهنونه جوړ کړو هغه نوجوانانو دغه قادیانانو په دې لټریچر باندې دا لټریچر وشلو او خپل اندی کو او د دې بی عزتی وکړه د دې بی ادبی وکړه او د مرزا غلام احمد قادیانی خلاف ناره ولګوله او د عقیده ختم نبوت دفاع دا ناره ولګوله چې ختم نبوت زنده باد په 22 مئی باندې دغه خلک پېښور ته د سوات وزټ وکړ دغه وزټ نه بعد دغه وزټ دوی وکړو خو دلته کې قادیانان غوسه شول د دوی غوسه دومره اوچته شوه چې دوی مرزا ناصر چې کوم د دوی لاټ پادری و مشر و چې دوی ورته دریم خلیفه یې مرزا ناصر چې هغه د دوی پادری و لاټ پادری هغه خفه شو چې زمونږ په شهر کې زمون خلاف ناره نو هغه خپل رور مرزا طاهر ته وویل چې لاړ شه وزیر اعظم صاحب سره ملاو شه چې وزیر اعظم صاحب مونږ ته ووټ درکړی دی د پیپل پارټۍ د پاس کولو دپاره مونږ 40 کروڑه روپۍ خرچ کړي دي نو لہذا مونږ ته نن په خپل شهر کې کنځلي شوي دي او په خپل شهر کې زمونږ ګستاخي شوي ده نو هغه مرزا طاهر بټو سره ملاو شو بټو سره ملاقات وشو ملاقات کې ذوالفقار علي بټو هم ډېر لوی ذهین ډېر لوی عقلمند انسان و نو هغه ته وویل یو څلور سټوډنټانو تا ته نارې ولګولې او د هغو شکایت ما ته راوړې نو تا ته شرم نه درځي نو لہذا ذوالفقار علي بټو هغه دا سوچ و چې دغه قادیانان هم موږ اسي ټیشو پیپر په شان استعمال کړل نو اوس د دوی هیڅ ضرورت نشته که چېرته د دوی په حوالې سره زه اکشن خلم نو د خیبر نه تر کراچۍ او کراچۍ نه تر کوټې پورې دغه مسلمانان به راپاسي زما خلاف به احتجاجونه کوي او زما خلاف به تحریک نو د مرزا طاهر واپس راغی و د دې خیال دا و چې ما ته پریښنه میلاو یعنی اجازت ملاو شو اوس به دو ماشومانو سره د نوجوانانو سره بس زمونږ څه خوښه وي هغه به نو دې معلومه کړه چې دغه کوم چناب ایکسپریس دی دا به واپس کله راځي پته ورته ولګېده چې په 29 مئی باندې به دغه چناب ایکسپریس واپس راځي نو دوی په انتظار کې شول 29 مئی باندې 28 مئی پېښور سټے وه 29 مئی باندې دی واپس چناب نگر سټیشن باندې تېرېدل و نو 29 مئی باندې دی رابهر شول سره د وزره دهشتګردو غونډهګردو د حملې دپاره تیار شول چې کله دغه چناب ایکسپریس هلته کې سټے وکړله نو دغو ظالمانو هغوی باندې دومره ظلم وکړو بربریت یې وکړو چې چاته پوزي چاته غوږونه چاته سترګې مختلف قسم ظلمونه یې وکړل داسې ظلم یې وکړو چې د چنګیز خان یاد یې تر دې پورې چې هغه نوجوانان چې هغه مرګ ته ورسول او بیا یاد وساتئ مسلمانانو
او په اسلام آباد کې د مولانا تاج محمود رحمت الله علیه چې هغه د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت امیر وو او عالم مجلس تحفظ ختم نبوت امیر هغه ته پته ولګېده او هغه راغی د هغه خلک خبر کړل چې د دې نوجوانانو تمردري وکړي هر قسم د دوی مدد وکړي. نو ټول خلک خبر شول او راغلل او دغه چناب نګر سټیشن یې ډک او په هر دور کې په هر وخت کې علماء کرامو د دې امت ترجمانی کړی دی او د مسلمانانو ترجمانی کړی دی د دوی امامت په حق کړی دی. مولانا تاج محمود رحمت الله علیه دا اعلان وکړو چې دغه نوجوانانو د کترې د وینې حساب به دوی نه زخلم شو. پاکستان په ګډ کې جلسې جلوسونه مظاهره وشوي او تر دې پوري چې دا عظیم الشان معرکه روانه شو. دغه تحریک روان وو د سمندر د چپو په شان ورځ په ورځ د کې اضافه کېدله ورځ په ورځ د کې خلک زیاتېدل خلک شاملېدل. د بینورچون مختمم او د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت امیر محدث العصر علامه محمد سید یوسف بنوري رحمت الله علیه مولانا ولی حسن چونکی صاحب ته وفرمایل او خپل بریفکیس تیار کو او په هغه کې 2 کفنونه کېښودل او وی فرمایل چې یا به زه فاتح رزم او د ختم نبوت دغه کیس به ګټم او یا به زما لاش رځي او انشاءالله د ختم نبوت دوباره به قرباني وکړم. دومره عظیم الشان قرباني د دوپاره قرباني والا خلک تیار شول. دا قرباني په هر دور کې زموږ علماء کرامو ورکړي او بیا تقریبا چې پاکستان وزیر اعظم 29 جون باندې بنگلاديش ته روان شو. او به هر حال هغه تان د پته و چې قادیانی کافر نه دی ځکه چې د کلمه وایي د مونځ کوي د روژه ساتي او د اسلام څومره شاعر دي د استعمالینو د څنګه کافر کېدلی شي. د دوی د منبرانو دغه خیال و دغه سوچ و دغه فکر و. ذوالفقار علي بټو دا اعلان وکړو چې بس نور دي تاسو منبران کوم دي آزاد دي په خپل رائے کې نو دا فیصله ز پارلیمنت ته حواله کوم چې پارلیمنت په دې باندې کوم اکشن واخیستو زه پارلیمنت سره یم واضح اکثریت د چاو زاغ سره او به هر حال دغه ترتیب روان و. د ترتیب مطابق قادیانانو خبیثانو رزیلانو هغوی هم وی چې مونږ د هم واورېدلی شو. نو مفتی صاحب ته پټو صاحب ووی چې قادیانان وایي چې مونږ د واورېدلی شو. مفتی صاحب خوشحاله شو ووی چې مونږ دا ورځ غواړو چې د دوی دغه نفوست او د دوی خباثت دا ښکاره شي دنیا ته واضح شي. نو چې کله مختلف قسم مناظرې وشوې جرح وشوې په دې لاهوري ګروپ باندې مرزایي ګروپ باندې نو چې کله دوی دغه مناظرې وشوې او بیا د یو دا مناظره هم وشوه چې مفتی صاحب رحمت الله علیه او مرزا نصر د سره ناستو. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه تپوس ورنه وکړو چې ته مرزا غلام قادیانی کوم ټایپ کې نبی و. نو هغه مرزا نصر ورته وایي چې امتی نبی و. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې امتی نبی دا څنګه جوړیږي. نو هغه ورته وایي امتی نبی به کامل د نبی به کامل اتباع سره جوړیږي څوک د نبی کامله اتباع وکړي. بیا مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دا کامله اتباع تر اوسه چا نه وکړي. هغه مرزا نصر وای نه تا کامله اتباع چا نه وکړي. بیا مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې قادیانی خپل کتاب کې لیکلي دي چې دغه چې څوک ما نه مني دی کافر دی او د اسلام نه هم خارج دی. نو مرزا نصر ورته وایي چې د اسلام څو درجې که بعضونه خارج شي نو بعضونه نشي خارج کېدلی. نو په دغه وخت کې مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه پارلیمنت ممبرانو ذهن بدل شو سوچ بدل شو او هغوی زه خوشحاله شوم چې اوس د دوی سوچ بدل شو چې قادیانی دا دجل ښکاره شو د دوی دا فریب ښکاره شو. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دوی خو دا لیکلي دي چې څوک مرزا غلام قادیانی نه مني نو دی جهنمیان هم دي. نو په منبران نور هم حیران شو چې مونږه دایره اسلام نه خارج شو او جهنمیان شو صرف دی مسلمان شو. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه او تو فرمایل چې بل ځای کې لیکلي دي چې څوک ما نه مني د دنیا کوم خلک چې ما نه مني هغه ذریته البغایا هغه د سر بدکارانو اولاد ده. نو مرزا نصر د ځان بچ کولو لپاره ورته
نه بغایا نه مراد سرکش دی بدکاره نه دی. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې قرآن مجید کې وما كانت امک بغیه یعنی ستا مور نه ده بدکاره. نو دلته دا الفاظ رغلي دي التم بدکاره مراد ده دلتم بدکاره مراد ده. مرزا نصر ورته یي چې نه انت کی بغی یاد دلته کی بغا یاد. مفتی صاحب رحمت الله علیه چیلنج ورکو چې هغه د مفرد او د جمع فرق دی او تا ته چیلنج دی څومره ډکشنری وي او څومره لغات وي څومره کتابونه یې ته راوړه ما ته به سرکش ثابت نه کې او بدکار به زه هر یو کتاب کې درته ثابتوم. او د تا مشر دا لیکلی دی چې څوک مرزا غلام قادیاني نه مني دی کافر هم دی دایره اسلام نه خارج دی او دی جهنمی هم دی او دی د بدکارانو اولاد دی. نو پارلیمنت والا حیران شول چې مونږ کافر یو دایره اسلام نه خارج یو دی څنګه مسلمان کیدلی شي. خو بهر حال بوټو صاحب ډېر لوی قد لرو لوی قامت یو لوی ذهین انسان و. بوټو صاحب یو ځل مفتی محمود رحمت الله علیه ته وویلو چې مفتی صاحب 3 میاشتې وشوې چې پاکستان بند دی سکولونه بند کلیجونه بند هسټلونه بند کارونه بند تاسو مولیان د پاکستان لا ترقی نه ورکې. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې تا نه زه د یو خبرې وضاحت غواړم چې آیا پرون ستا بیبي محترمي سره خاتون اول سره هغه ملاقات کړو غلام موسی حضروي صاحب او کنه وکړ وتویل او ملاقات کړو. د قادیانانو کتابونه ورته خودلی وو کنه وو خودلی او خودلی ورته د قادیانانو کتابونه او بیا ورته فرمایل مفتی صاحب رحمت الله علیه چې د هغه سره اکشن وو. د بوټو صاحب کومه بیبي محترمه او نصرت بیگم نو د هغه په نظر کې هغه شیعه او د هغه خیال دا و کچرته دیو باندې د کوپر دستخط پوشو نو بیا په شیعاګانو کېږي. نو دیو جنا هغه خیال دا و چې قادیانانو باندې د کفر دستخط مکوا ځکه چې شباب د مولیان یي چې په دې شیعاګانو باندې د کفر دستخط. او بهر حال مفتی صاحب رحمت الله علیه وته فرمایل چې دا غي سره اکشن وو چې هغه داری کې په میز باندې لاس وو هله ویلو چې قادیانی کافر دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه وته فرمایلو چې کله د خاتون اول دغه میسج دی دغه دعوت چې قادیانی کافر دی او د پاکستان د ټولو مسلمانانو دعوه ده چې قادیانی کافر دی. یو بوټو صاحب څنګه دا خبره کوي چې قادیانی نه دی کافر. نو بوټو صاحب هم فرمایل چې قادیانی کافر دی. هغه نه بعد چې کله دا ټول پاکستان پارلیمنت ټول خلک دغه اجلاسونه وشول اخیری کې بوټو صاحب وې چې مفتی صاحب تا وګټله ما وبایلله. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایلو نه دا خبره مه کوه بلکې دا خبره وکړه چې اسلام وګټله او کفر وبایلله. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل زما صرف یوه مطالبه ده چې دا صرف په عین کې ولیکلی شي زه قادیانی مرزا غلام قادیاني او د هغه منلو والا کافر دي. بوټو صاحب دا خبره وکړه چې مفتی صاحب دا خبره ملیکا بلکې دا ولیکا ځکه سبب بل څوک د نبوت دعوا وکړي نو د هر یو کس په عین کې نوم نشو لیکلی نو صرف دا خبره ولیکا څوک چې د ختم نبوت منکر دی هغه کافر دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایلو چې زما په خپه کې زغی تللی دی او زه درته یم چې د زغی وباسه او ته لګې څه د اوسپنې چپلکې درته جوړوم. نو په دې کې بوټو صاحب خاموش شو او هغه نه بعد عبدالحفیظ پیرزاده وویل چې مفتی صاحب په عین کې د چا د شخص نوم نشي لیکلی د شخص نوم لیکل دا ټیک نه دي. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه جواب ورکو چې د قائد اعظم نوم په عین کې موجود دی هیڅ خبره نه ده چې د مرزا غلام قادیاني نوم هم پکې ولیکلی شي. او بیا یو مولا د مولا په مقابله کې مولا راغی مولانا کوثر نیازی صاحب وار وکړو. مولانا کوثر نیازی وایي چې مفتی صاحب عین پاک دی اسلامی عین دی نو لہذا دغه سړی دغه مرزا غلام قادیاني دا ناپاک دی نو د ناپاک سړي نوم په پاک عین کې لیکل نه دی پکار. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل چې قرآن مجید پاک کتاب دی او قرآن مجید کې د ابلیس نوم هم موجود دی د حمان نوم هم موجود دی د قارون او د شیطان
قرآن هم موجود دی او د قرآن په حقانیت باندې هیڅ فرق نه دی راغلی. نو په دې ټیم کې مولانا کوثر نیازي او دغه ملګري ټول له جواب شو او بیا تقریبا 5 بجې یا 6 منټه کم 5 بجې د دغو خلکو باندې د کفر دستخط وشو. 7 ستمبر باندې دا لویه عظیمه مبارزه مسلمانانو وګټله. د 3 میاشتو بحث نه بعد، د نوي دین بحث نه بعد دا عظیم الشان مبارزه مسلمانانو وګټله او د پاکستان په آئین کې ولیکل شو چې مرزا غلام احمد قادیانی او د دې منلو والا کافر. او بیا په 1984 کې د لپاره یو قانون جوړ شو. د لپاره خواجه خان محمد صاحب عظیم الشان تحریک نه بعد یو قانون جوړ شو 298 بی 298 سی. اوس چې څومره قادیانان دي د ځانته مسلمان نشي ویلې، د کلمان نشي ویلې، د کلمان نشي ویلې، د درود شریف نشي ویلې، د منځ نشي کولای، د اسلامي شعائرو بالکل پابندي نه وي. کچا د قادیانی وکړو چې هغه کلمه ویلا، هغه یا ماشاءالله ان شاء الله سبحان الله دا څه خبره کوله د مسلمانانو شعائر استعمالول. د 298 بی 298 سی امتناع قادیانیت آرډیننس صرف دې لپاره جوړ دی چې د قادیانانو دغه دجل دغه فریب کرشي او تا ته بیا دا حق دی د دې قادیانانو باندې اف آی آر درج کول شي او دا دې سره به بیا عدالت کاروایی کوي او دې باندې سزا هم ده د 298 بی او سی بلاندې دې ته به سزا هم ملويږي او دینه به جرمانه هم اخیستل شي. د لوی عظیم الشان د 7 ستمبر هغه لوی قرباني ولا ورځ ده، د لوی د تحریک ورځ ده، د لوی د ازادۍ ورځ ده. نو په کار ده چې دینه مون خبر شو او نورم خبر کو. جزاکم الله خیرا واخر دعوانا